السلام علیکم. سو وجه کې دی شي یو کس درې څلور میاشتې کلب وکړي داسې باډي جوړه کړي چې بل اړخته بل کس څلور پنځه کاله وکړي هغه سي مسلې ګین نه کړي چې دا یو اړخته په درې څلور میاشتو کې داسې باډي جوړه کړي چې بل اړخته دغه بل کس درې څلور کالو کې نشي ګین کولی. د مین ریزن څه کېدی شي او دا د باډي ته څه داسې انجکټ کړي چې دا مسلې دومره غټې شي لکه مونسټر مسلې ته جوړ شي په لږ وخت کې. نن موږ خبره کوو سټیرايډ باره کې. سټیرايډ دې ته میډیکل کې انابالک انډروجینک سټیرايډ هم وایي. په باډي بلډینګ کې دې ته لنډ سټیرايډ ویل کېږي. دا یو هورمون دی، یو کیمیکل دی، انسان باډي کې نارملي ګرځي په یو کم لیول سره خپل مقدار سره وي. د دې هیستوري داسې ده چې په 1930 کې یو کس هغې ټیسټیز مسله وه د انډو، نو انډې تیا خوا کړلې. نو څه وخت بعد چې کتلو دا کس ډېر زیات کمزوری کېدلو، وخت سره دا کس مسلې چې کومې دي پټې دا ډېرې زیاتې کمزوري کېدلې. نو میډیکل ته داسې اندازه شوې وه چې د انسان د انډې داسې څه جوړوي چې دا ضرور په دې مسلو کې ډېر زیات ضرور کار دی د دې. نو هغه بیا یو کس هغې ته وایي ایډال. په 1930 کې هغې د انسان د یورین نه د تشو میتیزو نه ټسټسټران لیول بیل کړه. بیا نور ریسرچ پې وشو، نو وروسته دا ټسټسټران دا کوم هورمون چې دی دا کیمیکل چې دی دی په لیبارټرۍ کې ارټیفیشلي جوړ کړو. نو دغه کیمیکل بیا چې بچا ته داسې مسله وه چې د دې کمې به یا به بالغه وخته به ورسېدو او بالغه شوې به نه، نو هغې ته به لګېدل چې دا بیماري ختمه شي. نو وروسته بیا د دې استعمالات عام شو. میډیکل کې ډاکټرۍ کې خو دا دغې دپاره نارمل استعمالېږي. نو باډي بلډران یې اوس ولې استعمالوي؟ کلب والا کلب والا 90% باډي بلډران چې کوم دي مستر اولمپیک والا دي که دا څومره پروفیشنل باډي بلډران دي یا نور عام کلبونو کې دي 90% سټیرايډ استعمالوي. ته که څوک هم وګوري او په لږ وخت کې باډي جوړه کړي یا چې دی باډي مضبوطه راوتې وي، صفا صفا مسلې ښکاري او دا فیټ لیول چې کمی ده د چربۍ دی بدن کې نه ښکاري او مسلو کې ډېر کټ سوي، نو ده به ضرور سټیرايډ لګولي. د سټیرايډ نه بغیر باډي ډېر مشکله سره جوړېږي، ډېر زیات ټایم غواړي. نو باډي بلډران دې دپاره لګوي چې مونسټر مسل گین کړي دا چې لږ وخت کې هغه مسلې جوړې کړي چې یو کس یې په درې څلور کالو کې نشي دی 2-3 میاشتو کې جوړ کی. دې دپاره نارمل باډي بلډران لګوي او سټرنث بدن له انرژي سیوا ورکړي. که یو کس دا لګوي او بل نه لګوي نو ډېر فرق وي پکې. سټیرايډ کار څنګه کوي؟ سټیرايډ چې څنګه ته انجکټ کړي یا اورل فارم کې شي یا انجکټیبل فارم کې شي، نو دا باډي ته دننه شي. کومې چې مسلې دي مسل ته وایي چې پروټین سینتھسس زیات کا، پروټین جوړېدو ته ډېر ضرورت دی زیاتې کا، نو هغه شروع شي پروټین زیات جوړوي. نو د دغې د وجې نه مسلې چې کومې دي دا رو ترو غټېږي لکه د پوکڼۍ پړسېږي. د سټیرايډو بیا ډېر قسمونه دي. نارملي 2 قسمه سټیرايډ دي. یو میډیکل کې ډاکټرۍ کې استعمالېږي، هغې ته وایي کارټیکوسټیرايډ. خلک چې میډیکل کې وګوري هم وایي دا سټیرايډ دی. هغه سټیرايډ دی خو هغه دغه سټیرايډ نه دی، هغه بیل شیز دی. هغه نارملي انفلیمیشن لپاره او د الرجي سابندیانو دې دپاره استعمالېږي لکه پرنډسلان، ډیکسامیتاسون، بیټامیتاسون، نور هم ډېر شی دي. بل دی هغې ته وایي انابالک سټیرايډ لکه دا کوم چې کلب والا استعمالوي. هغې کې دا ټسټسټران دی، دا ډیکا دی پکې، دا ډاینابال دی پکې، نور هم ډېر شی دي. نو کلب کې خالي سټیرايډ نه استعمالېږي، دې کې ډېر زیات قسمونه دي استعمال. ډیورټکس یو ډرګ دی، دا اوبه بدن نه کموي، دی هغه هم استعمالېږي چې د اوبه بدن نه کمې شي لکه پروسیمایډ شو، سپرنلوکټون شو، چې د اوبه بدن نه کمې شي او دا بدن داسې یو مضبوط ښکاري، مسلې صفا روزي. فیټ برنینګ ډرګ هم دی استعمالوي. هغه ډرګ چې کوم دا چربي او دا کولسټرول چې کوم باري چې دا وسوځي او دا مسلې صفا روزي، دوی دا سټیرايډ هم استعمالوي. نو یو کس چې کلب کوي اوس وخت کې دا پوره یو عذاب وي، ځکه چې د باډي ته هغه څه دننه کوي چې کوم د دننه کېدلو لایق نه دي. باډي بالکل ختموي. لږ وخت دپاره دا باډي ښایسته ښکاره شي. خلک یې صفت وکړي انسټاګرام دپاره یا فیسبوک، ټیک ټاک، یوټیوب دې دپاره، یا میډل خپل یو میډل یې سوچ کړي 3-4 روپو میډل هم نه چې هغه وګټي. نو دې دپاره خپله باډي او خپل ځان په خپل لاس باندې هلاکت ته ځان غورځوي. قرآن کې الله وایي چې ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، خپل ځان خپله مه هلاک کوئ په خپل لاسونو باندې. نو دا څوک چې هم دا شي نه لګوي، اکثر چې اوس وخت کې 90% باډي بلډران تاسو وګورئ دا شي نه لګوي. Little bit of Masteron, little bit of Winstrol, Clen, T3. For $1, will you tell me what steroids you're on? I'm using Enantap, Primobolan, Masteron, Trim. Okay then. For $1, will you tell me what steroids you're on? تاسو ګورئ دا شي نه لګوي. دې دپاره چې مسلې جوړې کړي. که ته نارمل کلب کې نو ډېر وخت کې به ته دغه مسل ګین نه کړي. په 2016-17 کې موږ کلب کوو، زه هم یو بل ملګری یو 15 کاله مو کوو، نو باډي داسې نه جوړېدله. خو موږ ورسره سټیرايډ میراډې نه استعمالولې، خالي کله کله به هم پروټین همداسې استعمال کړو، نور هم خوراک هم ښه مضبوط کوو، خو باډي نه جوړېدله. بل اړخ ته یو کس و، هغې 3-4 میاشتې کلب وکړو، دومره غټه باډي جوړه کړه. بار راووتو، ګولۍ اچولې، ملګري تپوس وکړو تاسو دا څه استعمالوئ دومره ظلم باډي جوړ شي؟ هغې ته
دا خو زه ګولۍ استعمالوم دي سنوم دی ودته وای چې ډاینابال نو تقریبا دغه ګولۍ چې د 60000 روپۍ باندې ډبې دي او 1000 ګولۍ دي پکې دغه یو ډبې چې تو خوري تا باډي بالکل جوړي خو دغه کې یو څو سایډ افیکټ دي چې تر ته ضرور پته چې څوک هم سټیروید استعمالي کم از کم چې هغه ته خودمره پته وي چې د دې څه نقصان دی ډاکټر دا ول نه ریکمند کوي ډاکټران نه ریکمند کوي کوم چې WHO دی د امریکای غټ تنظیم دی د FDA دی د برتانیا تنظیم دی د میډیکل نو دیو دا اوس پورې لیست کې نه دی چوري چې دا میډیسن دی لکه دیو چې دا نه دی استعمال پکار انسانانو لپاره عام روټین کې نو دی نقصانونه ډیر زیات دي ځکه فرست نقصان دا چې دا څوک استعمالي په لورځو کې دانی پر وباسي مخ باندې په ټول سکن باندې نو چې څوک هم سټیروید استعمالي په غي سکن باندې دانی راوځي په مخ باندې راوځي او په سکن باندې نو دا به نه خوي چې دا سټیروید استعمالي هارمونل سیستم چې کمی دویم نمبر کې هارمونل سیستم ډیسټرب کوي موږ ویل چې انسان ټیسټس کمی دي انډي دا ټیسټوستيرون جوړي دا غي سره به پروسس دی دا غي د وجه سپرم پروډکشن کیږي سپرم جوړيږي د کم نه چې به انسان الله پیدا کړي نو چې څوک هم دا لګي دا انابالک سټیروید لګي نو دا غي دا سټیرون لیول هم ګډوډ شي ډیسټرب شي سپرم بیا نه جوړیږي نو سپرم چې نه جوړیږي نو هغه نوري مسلې دي لکه انفرټیلیټي ماشومان نه کېدل بچی نه کېدل څوک چې هم د سټیروید ډېر لګي هغه بچی نه کېدل چانس ډېر زیات دی ډېر زیات نه بد 100% یقیني دی ځکه چې دا بار لګي او دا باډي ته انجکټ ضرورت نه وي نو دا نه جوړیږي ریزن دې سوي چې کلم ته دا لګي نو دا کمی چې انډي دي دا کم ټیسټوستيرون جوړي دا سپرم جوړي نو دا بیا بند کی ځکه هغه وي چې بار نه ملاويږي باډي ته نو دنه څه کوي چې انډي بیا جوړي دي انسان انډي چې کوم دي دا به ټیسټوستيرون نه جوړي نو دا وجه هورمونل ټول لیول چې دا ګډوډ شي هغه د وجه بیا د دې بچو کې او ته مسلې او ماشومان مسلې د څه کس بچي بیا نه کی هارت زړه د پاره ډېر بچیز دي څنګه چې دا مسلې غټي باډي جوړي بایسپ ټرایسپ جوړي بیک جوړي نور دغه سیدا زړه چې دا هم مسلې لري تکارډیک مسل وي دا هم دا غټي وخت سره زړه غټي د نارمل شیز نه دي ځکه چې مسله دا غي توي لیف ventricular hypertrophy دا غس اړه سره د زړه چې کمی دا غټيږي دغه توي hypertrophy هغه هم دا کوي دا چې غټ شي نو زړه باندې پريشر ډېر لګي چې ټول بدن ته نه ورسي د وجه نه د سټروک چانس د پالېج هارت اٹیک وینه کلکېدلو د هاي بي پي نور هم ډېر مسلې دا جوړیږي نو د وجه نه کتا سو کتلی چې کم عمر کې وته هارت اٹیک شوی کلب کوي یا چې د باډي بلډرانی سمارټ باډي یو مړ شوی نو دی به اکثر دا شیزونه استعمال کړي د دې د وجه نه بد ته هارت اٹیک شوی او د تبپالج ځکه چې دا چانس ته زیاتیږي زړه کې د ډېری بیماری نه جوړي شوی بل چې د کډنی فیلیر دا ګردی هم فیل کوي نو دا د سوي چې ګردو باندې پريشر ورچې تار ورځ باډي ته د سنجک کې چې هغه د باډي ته ضرور هم نه دی ورځ ورنجکې دا خو هم باډي دا ضرور بس ریسپانس شو کوي نو ګردی فیل کیږي د سره ګردی چې فیل شي بیا به ضرور یا به دا بدله یا به ډایلیسس کې یا د مرګ یقینا دی که تاسو اوس وخت ډېری ویډیوګانې کتل غواړئ په دې پورا چینل دی نو बराबर टेस्ट करवाता रहता हूँ हर 6 महीने में एक बार बॉडी रिपोर्ट करवाता हूँ ऑलमोस्ट सब कुछ सेट मिलता है मेरा ब्लड वर्क भी बिल्कुल क्लीन ही था एंड देन इन जैन 2024 मुझे एक दिन बहुत तेज फीवर हुआ एंड माय होल बॉडी वाज शिवरिंग शुरू में लगा शायद मुझे कोल्ड हो गया होगा उस टाइम दिल्ली में ठंड भी बहुत तेज पड़ रही थी बट मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे सांस लेने में भी बहुत तकलीफ हो रही थी आई कुड नॉट ब्रीथ प्रॉपर्ली सो आई चेक माय ब्लड प्रेशर एंड माय ब्लड प्रेशर वाज एक्सट्रीमली हाई एंड माय हार्ट बीट वाज 145 बीट्स पर मिनट इतना हार्ट रेट आपका एक इंटेंस कार्डियो सेशन के बाद होता है सो आई कॉल्ड अप माय डॉक्टर एंड इवन ही गॉट स्कैर्ड और उन्होंने मुझे इमीडिएटली हॉस्पिटल में ईसीजी करवाने को कहा आई रश टू द हॉस्पिटल एंड डॉक्टर्स टोल्ड मी टेक अ ब्लड प्रेशर मेडिसिन एंड स्लीप क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा था लकीली माय ईसीजी वाज नॉर्मल बट समथिंग वाज नॉट राइट नेक्स्ट डे आई वेंट टू मीट माय डॉक्टर एंड ही एडवाइज्ड मी टू गेट ऑल माय ब्लड टेस्ट डन अगेन लेकिन मैंने उन्हें कहा कि डॉक्टर अभी थोड़े दिन पहले तो मैंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया है सब कुछ नॉर्मल है बट माय डॉक्टर इंसिस्टेड ही सेड प्लीज गो गेट योर टेस्ट डन अगेन और वो दिन मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकता उस दिन ने मेरी पूरी लाइफ ही बदल दी माय रिपोर्ट्स के एंड गेस व्हाट उस रिपोर्ट में मुझे क्या दिखा माय EGFR वाज 13 मतलब मेरी किडनी पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी इट वाज ऑन स्टेज 4 अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जिसका सोल्यूशन सिर्फ डायलिसिस होता है मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ और डॉक्टर्स ने मुझे बोल दिया कि अब तुम्हें अपनी पूरी लाइफ किडनी को मॉनिटर करना पड़ेगा आज भी मेरा GFR नॉर्मल नहीं है आई नाउ हैव टू लिव विद दिस एवरी सिंगल डे इमेजिन उस टाइम मेरी पूरी फैमिली पे क्या बीती होगी और मैं सोच रहा था कि अभी कुछ ही दिन पहले तो मैंने ब्लड रिपोर्ट कराई थी और सब कुछ नॉर्मल था तो ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ कुछ ही दिनों में मेरी किडनी डैमेज हो गई ये है असली स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट विच नो वन टेल्स यू फिजिकली तो मेरी किडनी डैमेज हो चुकी थी बट मेंटली मैं बिल्कुल खत्म हो चुका था गिल्ट रिग्रेट अपने आप से गुस्सा कि ये मैंने अपने साथ क्यों किया Tauren Gill یو کس انډیا والے یوټیوبر دی د په له خلکو ته چې سټیروید بد استعمال د شي طریقې به خودلی نو سو وخت بعد هغه وی چې زما یورین به 30 بی کو بد او سم مسله شنو ما ټیسټونو کو صفاو چې ډاکټر ته چې دوباره وکړي چې بیا مو کو پته ولګی چې زما ګوردی دوه پیلې ترنن ورځ پورې هغه ډایلیسس کوي ډایلیسس یو پروسس دی ګوردو کار چې کوم دی دا بار په ماشين باندې کوي نو ګوردی کار نه کوي نو ګوردی هم دا فیل کوي لیور فیلیر هم کول شي دا اینه هم فیل کوي دا ټول هغه ارګن دي چې هم پکې فیل شي انسان جون به خطر کې وي منټل هیلث باندې ډیر بد اثر دی اګریشن انزایټي ډیپریشن دا مسلې
مسلې هم جوړي څوک چې شروع کې غوسم ورزي جنگ هم کوي پریشان می دنیا یو کار تم ته بنه لګي دا مسلې پکې او بل ټول نغړ نقصان اډیکشن هم پکې لکه څنګه چې نشه ده ځکه چې ته دا لګي بدن مې ډېر سپک اکټیو به دومره وزن به چته چې مخ کې نشي بدن مې زور به پکې خو چې کله دا بند کنو بیا بد سي چې ستړی به پریشان به بدن به دردونه کوي نو بیا باندې د ضرورت ته دا لګي واغه مسلې بیا نه جوړيږي نو کم دی کې جوړېدل ته بیا دا ضرور لګي نو دا دومره نقصانونه د پاره دا لګ باډي جوړول خلکو ته معمولی شان ځان شو کول یا چې د فیسبوک ټیک ټاک د پاره یا چې د خلک د صفاتو کې میډل د پاره د معمولی شان باډي جوړول به ټول عمر پکټ سملاستل دا نورې سم نه دي صرف قمقل توپ دي انسان ډیر قیمتي دی په ژوندۍ سیمه خرابوي په دې شیزونو کلب ډیر خوشیز دی جیم باډي د پاره یو خدای چې اوس وخت کې اکثر بیماری نه هغه دي چې شوګر او بلډ پریشر او ذهني مسلې دا دین هم لګي چې ته ایکسرسایز نه کې ګرځې نه او چې ته ایکسرسایز کې کلب کې ډیر خدای خو اکثر چې خلک کلب ته لاړ شي وګوري نو خلکو ډیر غټ غټ مسلې ویني هغه یا په سټیرویډ جوړ کړي یا ډیر وخت مهنتي نو شارټ کټ به یو قیمت نه استعمالي شارټ کټ د هر شي نقصاني وي نو کوي چې صحیح باډي جوړ کم صحیح ټریننګ او ایکسرسایز خوراک دغه پکار دی نه سټیرویډ او شارټ کټ د هر شي نقصاني وي نو د معمولی تصویرانو او د میډل لپاره خپل ژوندۍ مخ خرابوي